خپل ختمونه خلکو ته مخ کاره کوي، خپلې سختۍ د روژې چاته مخ کاره کوي چې ما پناره ونیول او دا مې ونیول او غریب یم او دا یم، الله به پیدا کوي. خپل ذکر و اذکار چاته مخ کاره کوي، خپل تلاوت چاته مخ کاره کوي، خپل سخا چاته مخ کاره کوي، یو عملم چاته مخ کاره کوي. بس یو بهترینه میاشت روانه ده، بهترینه کدام په صحیح سلامت او صحیح طریقې سره او د اخلاص په چوکاټ کې تیر کړه، دا یو رمضان هم ستاسو دپاره کافي دی. دومره بد عمل دی، علما یو مثال ورکوي که نه، داسې عمل دی وی د ریاکار سړي داسې مثال دی لکه د بادشاه مخې ته چې ولاړې کې خیل بادشاه ته داسې یو درې څلور څوکیداران دې طرف ته ولاړې او درې څلور دې ته، بس د حکم تعمیل به کولی شي، چې څنګه حکم کېږي په هغې به عمل کولی شي. هغه درې کسان خو دې بادشاهانو سره به مطلب په هغه زمانه کې اوس هم شته، د هغه زمانه کې به خپل یو تخت لګېدلی و، خپله ښځه اوس هم ناسته. وایي څوک چې ریا کوي د ده مثال داسې دی لکه د خپل بادشاه مخې ته چې د حکم د منلو دپاره ولاړ دی او په دې سترګو باندې د بادشاه ښځې ته ګوري، د بادشاه د ښځې دیدل لګی دی، د حکم تنخواه او دې ته ولاړ دی چې زه د خپل آقا او د خپل بادشاه حکم منم، او په حقیقت کې چې کوم دی بادشاه پسې استهزا کوي.